زه د جورې اوسېدونکی یم او زمونږ د جورې دا ډېره ځمکه را په دې رغه او دا واله د قوم ده، د ایریګیشن واله نه ده، خو مونږ چونکې ایریګیشن ته تللي اے سی صاحب له ما درخواست ورکړه او د درخواست نه اے سی صاحب درخواست ایریګیشن ایس ډي او ته فارورډ کړه. هغه چې هغه درخواست وکته نو ویې چې دا زمونږ نه ده، نو ما ایس ډي او صاحب ته دا خبره وکړه چې دا ستاسو نه ده، مونږ ته هم دا پته ده، خو مونږ سره امداد وکړئ، ولې چې دا زمونږ د قوم لکه پیسې راټولې کړو او هغې باندې کار کوو. نو مونږ ما اے سی صاحب ته دا لیکلي مو چې مونږ سره 1.5 روپۍ دي، خو په هغې دا کار نه کېږي. نو هغه بیا ایریګیشن ته دغه کړو، نو چې ایریګیشن والا سره هم خبره وکړه، نو هغه خو هغه ایس ډي او صاحب څه داسې تسلي بخش جواب مونږ له را نه کړ او دی راته وویل چې هسې دې مونږ له پانډه کړي، نو مونږ به بیا تاسو ته درکړو. چې په دې کم از کم 4,000 جریبه ځمکه به وي، ولې چې دا اوبه د جورې نه والې میولې داسې دا کلي لکه ټول چې زه راته شمېرلی نه شم، بیا چې په دې بل خوړ راوړي نو داسې چینا ډاګی د آفتاب خان د شیرپاو پورې د اوبه تللي دي او د شیرپاو له لاسه کې چې دلدار ګړی ته د اوبه پوروتي دي، دا ډېرې اوبه دي. سالانه کې مونږ ته اوبه وي، مونږ ته صرف دا یو میاشت یوه نیمه تکلیفي اوبه وچېشي که نه. او اوس خو بیخي د مخکې سیلاب چې راغی نو زمونږ غار څه دا تاسو وینئ او دا یعنې خراب تراب کړه. مونږ دا مطالبه کوو چې مونږ لرې دا لکه دا کار پوخ کړی شي چې مونږ دا قوم هر وخت لکه نن زه یم مثال مشر یم راپاڅېدم، د دې نه مخکې زما نیکو زما پلارو زما ترو او د دې نه پس زه په دې رغه کې د خپل دې کلي کې یا په علاقه کې داسې څوک نه یم چې راپاسي او دا کارونه وکړي. دا به زمونږ د ځمکه شړه پاتې شي. دغسې مونږ لمبې درخواست اے سی ته وکړو، اے سی فارمټ کړ، دغه ته ایس ډي او لاړو، هغه مونږ له څه د سالي بخش جواب را نه کړ، خو زمونږ څه داسې ډېرې مونږ دغه نه کړو، نو مونږ بیا د خپلې قوم سره چاندې خبره وکړه، خو د قوم د وس نه بار دی په دې 4-5 ځمکه را ډاګې، چینا، سرنډسر، شیرپاو، جوره، ایسوګي، ګړی، ګړي بیار، کړما، میولې، تولانده، په دې دا 4-5 کلي دي. بیا چې کوم دی نو مونږ له حکومت هېڅ چاندې لپاره مونږ خپل وس وکړو، حکومت زمونږ وس پې کېږي نه، حکومت یې راله کوي نه، زمونږ ته ډېر زیات تکلیف دی په دې، خو زمونږ 4-5 جریبه ځمکه شړېږي. حکومت مونږ سره هېڅ امداد هم ورکړو نه لاس وکړو، مونږ له هغوی ډېر خراب جواب راکړو. عمران خان باره کې دا ویل غواړي چې عمران خان دونه په دې حکومت کې مونږ به له دونه وټونه پاټۍ کړي دي او مونږ له چې کوم دی نو دا مو نه کړي چې هلکه نه جو کوي نه اکسیجن کوي نه اے سی کوي، دا مونږ په چا کوو او مونږ هغه ډېر تکلیف کوي، دا خلک خو دلته جایداد شړېږي. نو مونږ دا د حکومت نه ډېر زیات ګیلمن یو د دې خبرې چې مونږ له دې حکومت د پوخوالي بندوبست لازم وکړي او که ویې نه کړو دا ځمکه به زموږ شړه شي. په دې واله باندې تقریبا دغه 2-2.5 جریبه ځمکه ده. کال په کال مثال کې زمونږ کلیوال دا جوړوال، میولوال، پلاندوال، ښکته بییر ګړی، ایسوګي دا خلک راپاسي او 40,000 50,000 60,000 روپۍ دا غریبانان نه غونډي او کال په کال لکه 2 ځله دا واله کېږي او دا سیند دوړي. نو زمونږ حکومت ته دا درخواست چې مثال کې مونږ سره امداد وشي او دا د حکومت په تصرف باندې دا کار وشي، مونږ ته به ډېره پیدا وي.